أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. سورة الأنعام 99 نمبر آیات. په دې 99 نمبر آیات کې هم د الله تعالی په توحید باندې د الله تعالی دلایل ذکر کیږي. الله وی وهو الذي الله هغه ذات انزل من السماء ماء چې نازلای د اسمان طرف نه وبو فاخرجنا به نبات كل شيء نو موږ راو باسو الله وی په دغه وبو سره نبات كل شيء بوټي د هر قسم شي. نبات هغه چې د ویل کېږي چې کوم ځمکې نه راځرغونېږي. فاخرجنا منه نو موږ بیا راو باسو د دغې نه خضرا شین فصل. دا ناشنا دلیل دی په توحید الله تعالی باندې چې د اسمان نه اوبه را نازلې شي اوبه ټول قسمونه یو قسم اوبه دي، قسمونه نور نه. ځمکه هم دغه یوه ځمکه ده. دغه اوبه چې کله ځمکې ته راورسېږي د هغې نه وروسته الله تعالی وایي موږ په دغه اوبو سره راوباسو نبات کل شیء بوټي د هر قسم بوټي پکې راوځي. نو په کار دا چې اوبه یو شان ته کې د خاوره یوه ده چې ډېر یو قسم بوټی راوتی خو داسې نه کېږي. هم د دغه یو قسم څیز نه مختلف قسم څیزونه پیدا کېږي. نو دا مضبوط دلیل دی چې په دې نظام کې څوک تصرف کوي او څوک پکې اختیارات لري، ځکه د یو شیز نه مختلف شیونه جوړوي. الله تعالی وایي چې کله دغه بوټي رازرغون شي نو فاخرجنا منه موږ راوباسو دغه بوټو نه خضرا شین فصل. کم تیغې چې ځمکې نه راوځي د هغې نه بعد بیا شین فصل دې جوړ شي. نخرج منه موږ راوباسو د هغې نه حبا متراکبا دانې پرله پسې دانې به دغه وږو کې پکې دا د فصلونو باس دی. فصلونه چې کم دي نو هغې کې دانې پرله پسې لکه داسو د غنمو وږي وګورئ، جوارو وږي تاسو وګورئ، دانې به په ترتیب باندې پرتې. او بره په قدرتونو کې دا ذکر شوي چې الله تعالی دانې لره چي او زړه چې کم دی هغه چي هغې نه بوټی راوباسي. نو اوس دانې ترتیب په دې ځای کې دا شو چې دغه دانې نه مختلف قسم تیغې را زرغون شي او دغه مختلف قسم تیغونه بعد شین فصل دی جوړ شي. دغه فصل کې چې کومې دانې کېږي هغه په ترتیب باندې پیدا شي. نو ګویا چې دا حبا تفصیل شو. بیا الله تعالی وایي ومن النخل او د کجورو نه من طلعها قنوان د هغې د وږ په وږو کې طلع وږي ته ویل کېږي. قنوان غونچی د کجورو نه یو څیز راوځي یو د وږي په شان شي. بیا هغه چې کله کولاو شي د هغې نه یو ګنګوري راسرن شي. نو دا کومه کڅوړه غونته کې چې ده نو دغې ته طلع ویل کېږي. او قنوان چې کوم ګنګوري ته راوځي نو هغې ته ګنګوري ته قنوان ویل کېږي. الله تعالی وایي همدغه شان اوبه دي، په دغه اوبو باندې کجوري پیدا شي او دغه یوه ځمکه ده. بیا دغه کجورو کې من طلعها قنوان دانیة د هغې د وږو نه ګنګوري ځوړند قدر ځمکې ته ځوړند دي. وجنات او باغونه من اعناب د انګورو والزیتون د خونانو والرمان او د انارونو متشابهان چې د یو بل په شان دي. دغه انار او خونان او کجوري چې کومې دي دې کې ځینې داسې چې د هغې دانې د یو بل په شان دي، یعنې خوانې هم یو شان دي، د هغې غټوالي مقدار هم په یو اندازه باندې. وغیر متشابهین او هغه چې د یو بل په شان دي نه همدغه کجوري دي چې د یو ځمکې نه به راختلې کجوره به وي خو د بلې کجوري نه به بدله وي. خوند کې به هم فرق وي، د هغې په قیمت کې هم کافي فرق وي او د هغې په شکل کې هم فرق وي. لکه په کجورو کې عجبه کجوره د ټولو نه زیاته بدله ده، ډېره قیمتي ده. دې نه علاوه پکې نور هم ډېر مختلف قسمونه شته دي. دغه شان خونان دي، دغه شان انارونه دي. ځینې انارونه خواږی، ځینې چې نو ترسکني، ځینې غټې، ځینې غوړی، ځینې یو شان دي، ځینې بل شان دي. نو دغه ونې چې کومې دي دغه انارونو ونې د میوهدارې ونې دا هم ټول یو شان ته کې نه مختلف را زرغون شي.
الله تعالی وایي انظروا الى ثمره، تاسو وګورئ د دې میوې ته اذا اثمر، کله چې میوه ونیسي. اول سره چې میوه ونیسي نو چې کې د شکل یې څنګه دی، خوان یې څنګه دی، او اندازې ولګوي. وینعیه، بیا د هغې پخېدلو ته چې پخېږي څنګه، پخېدلو ته چې واوړي بیا څنګه خوان اختیار کړي، څنګه شکل اختیار کړي. ان فی ذلکم، یقینا په دې کار ستاسو کې لآیات خامخا ډېرې نښې دي لقوم یؤمنون، داسې قوم دپاره چې یقین لري. د کوم کارونه چې ذکر شو نو په دې کې لآیات ډېرې نښې دي. آیاتونه یوې نښې ته ویل کېږي آیات، چې په دې یا باندې کړه زبر شي د جمع د ډېرو نښو ته ویل کېږي. نو په دې حالاتو کې د کوم څه چې تاسو ولیدل، کوم څه چې ذکر شو، په دې کې ډېرې نښې دي د داسې قوم دپاره چې هغوی یقین کوي. یقین والا خلکو دپاره د الله تعالی په وحدانیت باندې ډېر زیات نښې په دې ونو کې، په دې بوټو فصلونو کې موجود دي. لقوم یؤمنون وایو چې د دې دلایلو فایده صرف هغه خلکو ته میلاویږي چې کومو کې یقین پکې. چې کوم خلک یقین نه لري، وهمي خلک، ګمراه خلک، نو ګمراه خلکو ته هېڅ خبره هم کوي، هغه هېڅ پته نه لګي چې څوک په حق دی، او بیا یا به تر بل چا صفتونه شروع کړي. نو دغه شکمند او بې یقینه خلکو دپاره دلایل ویل څه فایده نه کوي. قرآني دلایل او احادیث او علم هغه چا دپاره فایدهمند دی چې دغه پې یقیني، او چې یقین دې لرې کړي نو دغه علم بیا هېڅ فایده هم نه کوي. وجعلوا لله، او دې خلکو ګرځول دي الله دپاره شرکاء الجن، شریکان د پیریانو نه. دا شکوه د الله تعالی ده چې د الله تعالی دومره کامل نظام ته ګوره چې دا مخلوق یې پیدا کړی دی. دا خلک ښه په دې باندې پوهېږي چې بس څوک خالق نشته دی. بیا دومره د دنیا نظام د میوو د فصلونو الله تعالی ورله چلوي. ځمکه او اسمانونه ټول د الله تعالی دي، هېڅوک ورسره شریک نه دی. خو د دې هر څه ښکاره وضاحتونو باوجود ډېر ګمراه خلک داسې شته چې هغوی د الله تعالی دپاره شریکان ثابت کړي دي. الجن په پیریانو کې، پیریان یې اخیستي د الله تعالی سره په خدایي کې شریک کړي دي. وخلقهم، او الله تعالی پیدا کړي دا خلک، یعنی د دې خبرې دوی په خپله قایل چې زموږ خالق الله دی، خو بیا هم په صفاتو کې ورسره پیریان شریک کوي. الله وخلقوا له بنین و بنات، او دې خلکو د ځان نه جوړ کړي دي الله دپاره بنین، زامن و بنات، او لونه بغیر علم، په ناپوهۍ سره. یعنی جهالت په دې انداز باندې د دې نقصان نه دي خبر چې الله تعالی دپاره اولاد ثابتول څومره نقصان کوي. نو په دې باندې علم نشته. چې علم یې نشته نو خلقوا له بنین و بنات، د ځان نه جوړ کړي الله دپاره زامن او لونه. تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله وایي چې کوم خلکو الله تعالی دپاره زامن ثابت کړي دي دا خلک نسوارا دي او د یهودیانو یوه ډله ده. چې یهودیانو کې فرقه داسې شته ده چې هغوی عزیر علیه السلام ته د الله تعالی زوی وایي. نو دا بنین والا خلک یهود او نسوارا شو. بنا چې الله تعالی دپاره لونه ثابتوي نو دا د عربو مشرکانو به داسې کوله چې هغوی عقیده دا وه چې فرشتې د الله تعالی لونه دي او د الله تعالی نسل دی، د هغې باقاعده عبادت پر دوی جایز ګاڼو. نو الله تعالی وایي چې په ګمراهۍ کې دې حد ته ورسېدل چې الله تعالی دپاره زامن او لونه هم ثابت کړو، او په بغیر علم علم یې پې نشته چې د دې نقصان څومره دی. مخکې موږ د دې خبره بحث تفصیلي کړی دی چې الله تعالی دپاره اولاد ثابتول دا زبردست عیب دی. مخلوق دپاره اولاد ثابتول د ښه صفت دی، دا بد کار نه دی. په هغې باندې موږ بحث کړی دی چې د الله تعالی صفتونه د مخلوق نه ډېر بدلي. الله وایي دې ته چې دا به هېڅ چا محتاج نه وي. مخلوق دې ته ویل کېږي چې دا به چا پیدا کړی او خپل خالق ته به محتاج او ډېر زیات ضرورتونه به لري، محتاج مخلوق به وي. اوس چې کله الله تعالی دپاره ته زامن او لونه ثابتې نو دې کې دا خبرې ضروري شي چې الله تعالی د اولاد پیدا کولو دپاره احتیاج راځي زنانه ته، واده ته ضرورت راځي. اگر وروسته ولم تکن له صاحبة دې ذکر کې به مضمون نشي. اوس چې الله تعالی دپاره ته زنانه ثابتې نو بیا به داسې د عقیده به پای جوړه کړي چې الله تعالی په اولاد پیدا کولو کې به محتاج کړي زنانه ته. او مخکې موږ وویل چې الله وایي دې ته دا به د هېڅ چا محتاج نه وي. اوس تا پکې احتیاج را پیدا کړو چې احتیاج را پیدا کړو دا تر مخلوق په صفتونو کې داخل کړو. الله تعالی زورور غالب ذات هغه د مخلوق په صفتونو کې داخلول د مخلوق په شمار کې راوستل د لوی ظلم دی، سخت زیاتې دی. دویم موږ دا ویلي دي چې اولاد ته د هغه چا ضرورت پیښیږي چې کم خلکو باندې کمزورتیا راځي، ضعیفه کېږي، بیماره کېږي او د دنیاوي ضروریات لري، نو دغه اولاد یې بیا خدمت کوي، علاج یې کوي
دغه شان د کمال دولت چې پاتې کیږي نو اولاد ته پاتې شي دی او پاتې کیږي مرګ په راځي نو در اولاد ضرورت ته ډېر زیات خو الله تعالی باندې مرګ راځي نه میراث نه میراث مثلا به ګران نه دغه شان د الله تعالی باندې کمزوري هم ناراضي نو د خدمت خبره به هم را نه نو اولاد ته هیڅ ضرورت پاتې نشو درېمه دا د اولاد هغه چا د پاره پکاري چې کم خلق کم مخلوقي محتاجي خالق نه ځان د پاره هیڅ پیدا کولای نشي چې پیدا کولای نشي نو هغه محتاج دي چې الله تعالی نه اولاد وغواړي الله اولاد ورکي او دغه خدمت شروع کی خو الله تعالی په خپل باندې خالق کل شی د هر شي خالق ته په خپل پیدا کول کی چې پیدا کول کوي نو دا ټول خبره چې راجمه کی نو اولاد ثابتول الله د پاره د کفر دی او د ډیرو کفرونو بنیاد د جړل نو الله تعالی وایي چې سبحانه پاک ردی الله لرا سبحانه دا وجعلوا لله شرکاء دغه تردید شو چې الله تعالی د لپاره شریکان ثابتای نو سبحانه پاک الله تعالی د لپاره د شریکانو نه الله تعالی پاک ته په دې ذات صفاتو کې ولا هیڅ شریک نشته الله تعالی په شان کې صفاتونه هیڅ کم نه لري هیڅ کې په صفاتونو کې شریک نشته نو سبحانه پاک دی الله لپاره مکه موږ دا خبره کړې و الله تعالی دوه قسم صفات دي یو مثبت صفات یو منفي صفات مثبت صفات لکه موږ وایو الله تعالی رزق ورکون کې دی الله یو دی دغه شان دی الله تعالی الحي القيوم ژوند دی او قائم دی نو دا صفاتونه چې دا مثبت دي او یو منفي هغه کې دا نن راضي چې د سینه د سینه دی خوب ولا ناراضي مازوتیا په ناراضي دا نن چې په راضي دا منفي نو موږ دې ذکر کې بار د شرک باس راغې نو سبحانه پاک دی الله د پاره څه مطلب یعنی الله تعالی د پاره شریک نشته دی نو د الله تعالی منفي صفات شو نو تسبیح دا الله تعالی نه مضموم صفات لري منفي کول ته ویل کیږي او حمد الله تعالی د لپاره کامل صفات بیانول ته ویل کیږي نو سبحانه کې موږ منفي صفات چې خراب سي مضموم صفات چې کوم چې باغ یو شرک دی هغه نه پکو دا وجعلوا لله جواب شو هغه شکوي جواب شو دویم وتعالى عما يصفون دا الله تعالی او چت د هغه خبرونه يصفون چې د خلک بیانای خلک څه خبرې کوي خلک دغه خبرې کوي چې د الله تعالی لپاره اولاد شته دي او شریک ولا شته دي نو دغه اولاد او شریک د دوه نه الله تعالی تعالی او چت یند خبر د خبر د الله تعالی سره سمون نه خوري دا کمزور مخلوق خبرې د الله تعالی سره سمون نه خوري بديع السماوات والارض ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو د ځمکې دي بدیع ناشنا طریقې ته ویل کېږي نوې طریقې ته ویل کېږي الله تعالی ځمکه او اسمانونو مرز طریقه باندې پیدا کړي دي چې مخلوق دغه پیژني هم نه دغه طریقه او نه بده باندې لاس رسیږي نو دا ناشنا او نوې طریقه شو سورۃ دوحان کې اوس تفصیل لا چې ځمکه او اسمان څنګه پیدا شوي دي ان يكون له ولد كم زګین نبشد الله تعالی د پر اولاد دا د وخلقوا له بنین او بنات تفصیلی جواب دی د شرک جواب خو بر تیر شو چې سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض دې ځکه نه پوری دا د وجعلوا لله شرکاء جواب شو چې شریکان ولا نشته دا غي دلایل ذکر شو اوس د دوی د اولاد خبره کړي و چې شریک ولا نشته خو اولاد یشته د اولاد جواب کیږي ان يكون له ولد كم زګین نبشد الله د پر اولاد ولم تكن له صاحبه او نشته دی الله تعالی د پاره زنانه اولاد زنانه بغیر پیدا کیږي نه او دا د ټول کافرانو منله يهود منله نصارا منله او مشرکان هم تقریبا دا خبره منله چې الله تعالی زنانه نشته خو بیا به ثابت اول چې دای اولاد وخلق كل شيء او الله تعالی پیدا کړی دی هر یو شی الله تعالی پیدا کړل نو دی خالق پلار یې نشو خج الله تعالی هر شی پیدا کړی دی وهو بكل شيء عالم د الله تعالی په هر څه باندې پوهه هم دی چې کم څوک خالق کې دی شي او شی پیدا کول شي هغه باقي باندې پوهیږي هم ځکه چې دا پیدا کول بغیر د علم نه کیږي نه چې سره علم نه لري مثال په مصنوعاتو کې راوخله انسان یو شی جوړي مصنوعاتو کې خالقیت خلا جدا شي نو سره یو شی علم جوړول شي تعمیر کول شي چې دا هغه علم حاصل کړي چې دا علم نه کړي سره یو بلاک باندې نشي خودلې ګډوډ کیږي دوراني کیږي نو چې کم څوک خالق یو هر شی پیدا کول شي نو باقي باندې دا پويږي هم چې د دې څه فائدې دي څه نقصان دي څه مستقبل له باقي باندې دا غزاد مخکې نه پويږي هم نو الله تعالی به هر څه باندې خبر هم
د ټولو دلایل نتیجه دا شو ذالکم الله دق استاس والله تعالی دی می عیسی علیہ السلام ته وایي می عزیر علیہ السلام ته پرشتو ته بوتانو ته خدای مو وایي ساس الله تعالی صرف دغه الله تعالی د ربکم ساس رب دی دا مخکې دلایل نتیجه ده لا اله نشته لایق عبادت الا هو مگر دغه الله دی خالق كل شيء پیدا کوونکی د هر یو شی دی فاعبدوه نو دی الله بندگی کوي دا دلایل او خلاصه شوله چې کله ایوازي الله تعالی ساسو رب دی هغه د عبادت لایق دی تاسو وګورئ ټول مخلوقات بندگی پرې دوی صرف د یو الله تعالی عبادت شروع وهو على كل شيء وكيل او دا الله تعالی د هر یو شی باندې کارساز دی هر یو شی کارساز دی یعنی ټول سيزونه الله تعالی سازولې شي جوړولې شي پیدا کولې شي دین علاوه بغیر د چا دخل نشته دی نو جنشته دی نو د ټول سيزونو کې تاسو محتاج د الله تعالی بندگی کوئ د الله تعالی سوال کوئ